ګرانو کتونکو زه خبریال د پښتونخوا یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. کلیوال ماحول دی، د سپرلي موسم دی او یخني چې کوم دی نو هغه په شا کېږي. ښکلي ښکلي اوازونه به هم تاسو بیکګراوند کې ګورئ د مختلف قسمه مارغانو او کلیوال ماحول چې کوم دی بیا د سپرلي موسم کې ډېر ښکلی هم وي، ښکلې ښکلې هوا هم لګي، شینکي هم ډېر زیات او دغه فصل چې تاسو ته ښکاري نو دا د غنمو فصل دی او د غنمو فصل چې کوم دی نو فلحال خو لا اوس که تاسو وګورئ ډېر زیات شین هم دی. د دې نه پس به بیا دا لویږي، بیا به وږي نیسي، بیا به پخیږي. خو د سپرلي موسم کې خبرې که د ګلونو نه شي نو زما په خیال سره دغه به ډېر زیاتې هم وي. او بیا کلیوال ماحول کې چې کله د سپرلي موسم راځي نو هر خواته طرف ته شینکې تاسو ته ښکاري، ګلان به هم تاسو ته ښکاري او بیا د مختلف قسمه مارغانو اوازونه چې کوم دی نو هغه به هم تاسو اورئ. او ویل کېږي دا هم چې د سپرلي موسم چې کوم دی نو دا په خوشبویو باندې مشهور دی، په ګلانو باندې مشهور دی. او چې کله هم د سپرلي موسم شروع کېږي نو بیا د شړشم ګلان چې کوم دی نو هغه دغه چې کوم باغونه دي یا کم پټي دي هغې ته ښکلا هم ډېره زیاته ورکوي. او د سهار په موسم کې که تاسو وګورئ نو بیا دغه فصل چې کوم دی کوم ته چې اوس دا تاسو ګورئ نو دا شفتل دی او د شفتل فصل چې کوم دی نو هغې کې وګورئ داسې ښایسته پرخه هم پرې پرېوتې ده. د یخنۍ په موسم کې دغه پرخه چې کوم دی نو هغه موږ چنی ورته وایو، په چنی کې بدلېږي. او بیا چې د سپرلي موسم شروع شي نو دغه پرخه ډېره ښایسته لګي او ویلی کېږي دا هم چې څوک په پرخه کې ګرځي که نه نو د هغوی نظر چې کوم دی هغه ډېر زیات تیزېږي. د کارغانو اوازونه هم تاسو ګورئ، مرغۍ، مارغان، کارغان، خارونې، ګوګوشتګان دا هم ډېر زیات خوشحالي د سپرلي په موسم کې، ځکه چې د هر یو څیز ذهن چې کوم دی هغه معطره هم وي. او دا هم ویلی کېږي چې د یخنۍ موسم چې تیر شي، د سپرلي موسم چې شروع شي نو بیا وینه هم ټوکېږي. او بیا چې داسې ښکلي ښکلي ښایسته ښایسته ګلان دي د تاسو ته ښکاري، دا د شړشمو بوټی دی او ډېر زیات دروند شوی دی نو راغورځېدلی هم دی. ورسره چې کوم دی نو بیا د شفتل چې موږ ورته وایو دا د هغې فصل هم دی. او ورسره دغه لرې چې تاسو ګورئ نو دغه مختلف قسمه رنګارنګ بوټي به تاسو ته زیړ، شنه او دغه شان بعضې داسې ونې دي چې هغه لا ټوکېدلي نه دي، خو لږ لږ ټوکې والی دی موږ ترې لږ غونته کې لري نو ځکه پوره موږ ته ښکاري نه. خو د سپرلي موسم د خوشبویانو موسم، ښکلی موسم او وخت په وخت ګورو چې په دې د کلیوال ماحول کې کم ځای کې کومه رنګیني وي نو چې هغه موږ تاسو ته ستاسو تر نظره پورې در ورسوو. لاړه د سپرلي هوا د سر نه مې خطا شوه او لاړه د ململو لوپټه مې په هوا شوه. ګرانو کتونکو دا تاسو ګورئ چې دا د شړشمو باغ دی او د شړشمو بوټي دي، دا بیا لویږي، د هغې نه دانې جوړېږي او بیا دغه دانې چې کوم دی دا ګاڼو ته وړي او ګاڼو کې بیا د دې نه د شړشمو تیل وځي، کوم چې سوچه تیل ورته ویلی کېږي. او نن سبا خو ګډون هم ډېر زیات دی، خو بهرحال زمیندار هم اوس هم دغه شړشم بوټي چې کوم دی هغه د نورو فصلونو سره کري او بیا دغه شړشم ریبي، بیا یې خپله ګاڼو ته وړي یې چې کوم دی دا خرڅ کړي او په هغې باندې نور تخم والي. دا چې کوم دی تاسو خو به دغه کتلي که نه په کټوۍ کې استعمالیږي، اوچه دڼیا، بلکل جی دا اوچه دڼیا ده. وګورئ دا اوچه دڼیا ده او بیا دا اوچه دڼیا چې کله پخه شي نو دې نه دانې جوړې شي او بیا دغه دانې چې کوم دی هغه خرڅېږي. بیا موږ یاره اوچه دڼیا نو دې سره کټوۍ چې کوم دی د هغې ذایقه ډېره زیاتې وي. اوږه خو به تاسو کتلي، اوږه خو تاسو واخلئ مو چې بیا کوم فصل کې په کوم خوراک کې یا کومه تلکارۍ کې چې اوږه نه وي که نه هغې به زه نه کوي. دا د اوږې بوټی دی. ښه وګورئ ورته دغه دی، دا اوس چې کوم دی نو اوس په جوبن کې دی او یو 2 میاشتې پس چې کوم دی نو د دې دا به پخېږي، دا به بیا وباسي او دا غوټې شي که نه. د غوټو نه پس بیا چې کوم دی نو څوک کور کې استعمالوي، څوک چې که ډېرې بیا هغه خرڅوي. او د پالک ساق خو به تاسو کتلی، خو دا چونکې وړه کیارۍ ده نو دې کې دغه د پالکو ساق دی
او د هم چې کوم دی بور نیولې زما په خیال سره د وخت نه مخکې دی هم چې کوم دی بوډا شوی دی څنګه چې زمونږ خوراکونه داسې دي چې هغې سره زمونږ ژوند چې کوم دی نو هغه ډېر زیات د مشکلاتو سره مخ دی نو دغه شان اوس هغه خاورې نشته دی چې کومې ته به یې سره ویله هغه به بوټو ته ورکړی کېده فصل ته نو هغه به ډېر زیات جوبن کړو اوس که تاسو ګورئ نو دا ګورئ دا اوس دې مخې سره چې کوم دی دا د پالکو ساګ دی او بیا بور نیولی دی نو مطلب دا دی چې د دې اخري وخت چې کوم دی هغه را روان شوی دی د دې نه پس بیا دا پالک چې کوم دی مخکې نه ځي یو سپین ښایسته بوټی ما ته ښکاره شو او زه نوم خو یې ماله نه راځي خو بهرحال ډېر ښکلی رنګ یم دی نو زه تاسو ته وښیم نو خوند به کې وګورئ ورته ګرانو کتونکو دې ته ورکوټی نیر هم ویلی شي وله هم ده او بیا دا ولې چې کومې پخوا به دا ولې ډېرې غټې غټې وي دا اوبه چې کوم دی نو بیا دا فصلونو ته ځي دغه پټو ته ځي او هلته کې چې کوم دی د دې اوبو د وجې نه چې کوم دی بیا دغه فصلونه چې کوم دی هغه سرسبز او شاداب هم وي ښکلي هم وي او تاسو ګورئ که نه دا اوس پټو ته روانې دي نو د غنمو کر چې کوم دی هغه شوی دی د غنمو چې کوم بوټي تاسو ته کوم فصل و هغه تاسو ته ما وښوده د هغې دپاره کوم ځای کې چې ضرورت وي نو هغه هلته د اوبو استعمال کېږي خو بهرحال دا نهري اوبه دي د سیند اوبه دي او د دې ولو په ذریعه باندې بیا دغه مختلفو پټو ته چې کوم دی دغه زمیندار راولي او دوی په خپل پټي سیراب کوي اوبه کوي دا ستا د مینې احساس زما د زړه کاله ته چې کله کله راشي دا ستا احساس زمانه داسې راوتوړوي لکه ماشوم نه چې څوک د مم احساس لري د سپرلي موسم د خوشبویو ښکلاګانو موسم د ژوند د رنګینو موسم کلیوال موسم او بیا د خوشبختۍ موسم د نیک نیتۍ موسم او د هغې احساس څنګه کېږي چې څنګه دا ګلان ښکلا ورکوي ښایست ورکوي او د صبر او تحمل مظاهره هم کوي نو دغه شان د انسان ژوند چې کوم دی نو هغه هم په دغه شان یو ډګر روان دی ژوند روان دی او پکار دا ده چې په خپل ژوند کې هم مونږ خلکو له دغه شان خوشبویۍ او خوشحالۍ سوکالۍ مونږ ورکو او د صبر او تحمل نه کار اخیستل دا ډېر زیات ضروري دی ګرانو قدرمنو اورېدونکو دا ګلان تاسو ګورئ څومره ښایسته ښکلې مزه کوي او دا د الله تعالی زمونږ په دې ښکلي هیواد باندې ډېر لوی فضل هم دی چې الله تعالی مونږ ته 4 موسمونه راکړي دي او په هغې کې یو ښکلی موسم کوم چې د خوشبویو په موسم باندې یادېږي هغه د سپرلي موسم دی او که تاسو ګورئ په دې ټول څنګه کلیوال ماحول دی دلته ټول شینکۍ دی دغه پټو ته تاسو ګورئ دغه ټول فصل چې تاسو ته ښکاري نو زیاتره فصل دی کې دی د غنمو فصل او د غنمو فصل چې کوم دی نو دا خو تاسو ته هم معلومه ده موږ ته هم معلومه ده چې غنمو ته د زمیندار چې کوم دی نو د هغه ډېر زیات انتظار هم وي او دغه انتظار لپاره چې کوم دی هغه محنت هم کوي کوشش هم کوي او بیا د محنت او کوشش نه بعد چې کوم دی نو الله تعالی دته یوه صله ورکوي د غلې په صورت کې نو د دې قدر پکار دی او څنګه چې تاسو ګورئ چې نن سبا ډېر زیات ګراني هم ده اوړه هم ګران دي نو که چېرې مونږ د دې فصل خیال وساتو صرف مونږ زمیندار نه بلکې مونږ ټول له پکار دي چې که هغه د هر چا فصل دی د هغې خیال ساتل ډېر زیات ضروري دی څومره ښکلی ماحول دی کلیوال سهار دی او نظاره که تاسو ګورئ نو ډېره ښکلې نظاره ده تاسو یقین وکړئ د انسان زړه نه کېږي چې د دې ځای نه لاړ شي که نه او ګرانو کتونکو دا د اوږې فصل دی او کومه اوږه چې مونږ هلته کتلې وه نو هغه لږه غونته کې وړه وه او د ځمکې فرق هم وي او بیا د کر فرق هم وي د مینا پسینې فرق هم وي خو دلته چې کومه اوږه تاسو ته په نظر راځي نو زما خیال دا دی چې دې ته اوبخور هم شوی دی زمیندار ورسره مینه هم ډېره زیاته کړې ده او بیا فصل تاسو ګورئ نه د دې مثال هم لکه د ماشوم په شان دی که چېرې د دې ښه طریقې سره خصمانه وشي که نه نو بیا اوږه یا نور فصل چې کوم دی نو بیا دومره ښکلی او ښایسته راځي تاسو په نظر راځي خوند کوي چې ورته خلک ګوري
د رنګینو موسم دی، د خوشبویو موسم دی، دا د سپرلي موسم دی. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ چې د غنمو د فصل هر دویم دریم پټي نه پس چې کوم دی نو هغه د اوږې داسې کیاری به والو لسه تمرلې ځای چې کوم دی نو هغه د اوږې دپاره دغه زمیندار وروڼو چې کوم دی خوښ کړی دی. نو زما په خیال سره اوږه ګرانه هم ده، ځکه چې دا خو هغه چاته پته لګي چې څوک د بازار نه اوږه راوړي چې په 100 روپۍ درته یو غوټه میلو شي که نه، او هغې کې 2-3 د اوږې پلي چې کوم دی نو هغه که تاسو وګورئ بټي کې نور پکې وچي. خو بهرحال دې ته زمیندارو کتلي دي او ظاهره خبره ده ډیمانډ ته کتل دي چې کوم ځای د کوم فصل ډیمانډ ډېر زیات وي نو په کار دا چې هغه زمیندار چې کوم دی هغې ته توجه ورکړي. خو دومره توجه هم نه ده ورکول په کار چې بیا څوک اخلي نه. نو دا تاسو ګورئ دا هم د اوږې فصل دی او دا زما خیال ده چې دا یا خو دا مولی دی چې بلکل دې ته مولی وایي او دغه هم ده، دا هم د مولی بوټی دی، دغه هم چې کوم دی مولی ده. زما چې پې کوم د ټیپرو شک نو هغه نه دی بلکې دا د مولی بوټي دي. او ګرانو کتونکو دا تاسو ګورئ که نه چې د غنمو چې کوم فصل دی نو هغه بلکل جسم زبردست په جوبن کې دی او دا د اوس راغو ګرانو کتونکو خوږو ملګرو مونږ اوس یو د الوچو باغ طرف ته او دا د الوچو باغ دی او د دې کې اوس دې چې کوم دی لږ لږ ټوک وهلی دی که ډېر ورنږدې کېږو نو پرخه ډېره زیاته ده او بیا د چونکې دغه بعضې فصل داسې چې هغه مینو کرلی شي که نه نو مینې فایده دی چې هغه فصل هم ښه کوي او د هغې وږی چې کوم دی هغه مخې ته راځي. خو د باغ په فصل کې کوم تکړه زمیندار دي نو هغې وایي چې نه د باغ فصل چې کوم دی نو هغه لږ غونته کې کمزوری نو دا د وږي لپاره خو ښه نه دی، د دغه لپاره غلې لپاره. خو بهرحال د فصل دا فصل چې کوم دی نو دا د سارو لپاره کوم ګوجران دي یا د چا میخې زیاتې زمیندار نو هغه بیا دغه فصل چې کوم دی اخلي او دا باغ چې کوم دی نو دا د الوچو باغ دی او انشاءالله چې کله دا الوچي ونیسي که نه نو بیا به راځو او پټ پټ په داسې ویلاګ هم کوو، دغسې تاسو ته به پروګرامز چې کوم دی نو هغه هم کوو او غلي غلي که داسې کښې ماما یا د دې مالک ماما چې کوم دی نو هغه نه ګوري که نه نو بیا به یو الوچه نیمه چې کوم دی نو هغه هم خولې ته اچو. نو ګرانو کتونکو خبریال څنګه چې تاسو ته پته ده زه خبریال یم او زه تاسو ته خبر هم در کوم، معلومات هم در کوم. وخت بیا موږ ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر بل پروګرامه پورې، تر بل ویلاګ پورې. د الله په امان او نننۍ ورځ په خیر.